الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن حديث كتاب الله فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله خالقنا العلي العظيم. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. حمد الصلاة والإسراء والذكر الله جل جلاله وعظم نواله. فقرآن عزيز الفاتح وقرأ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يا وخلق يا مؤمنان چکل تاسي پورتکیږي ورمانځته بیا مفسرین لیکي چې الله جل جلاله په دې آیات کې انسانانو ته اودس ریکور شوله چې کله تاسو پورته سئ الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم پرېږدئ خپل مخونه وأيديكم إلى المرافق تاسو لاسونه پرېږدئ تر څنګلو پورې وامسحوا برؤوسكم تاسو مسح وکړئ په خپلو سرو باندې وأرجلكم إلى الكعبين تاسو پښې پرېږدئ تر بډیو پورې. مفسرین لیکي چې الله جل جلاله د اودس څخه مخکې پر انسان باندې یو بل دا رقم صفایي چې هغه په درې قسمه ده. اول به انسان هغه کوي له هغه پاک پیدا کوي. دې آیات مثال تیر جمعه مفصل بیان پروسره اوس په هغه بیان چې نقطه مفسرین په دې آیات کې ده. مفسرین فرمایي د غسل د کېدو څخه مخکې به انسان اول به د ټول بدن غسل کوي. د اودس چې څه چې انسان دا وایي زه اودس کوم لمونځ کوم د خدای رسول لاره څخه برابر د الله جل جلاله هو په فرض کې ده چې په انسان سره د اما ادا کوو دا انسان به اوله د خپل بدن ته
خپل جسم خپل بدن وګوري کې بدن پاک وي او د سوالې اذا كنتم چې تاسو تاسو پور شي نو خو مزه یا چې سجن تین ناسیاس ساس او داس ماتي یا سا کپڑے مردار یعنی بدن پر مردار بیا بچکه نو علماء کرام فرمایي چې الله جل جلاله پر انسان باندې بدن د صفائی دا پر انسان فرض انسان باندې فرض کړی او فرض دا په درې قسمه ده یو صرف سنت دی یو انسان دی بدن پاک دی صفا بدن باندې ګرځي د جمعې مونږ پکې راغلی دا انسان د جمعې لپاره غسل وکړي د جمعې لپاره ځان تیار کړي دا سنت غسل دا د بدن د صفای اول ابنا طریقه دا ده چې دا په انسان په کول دا ډېر بهتره او افضله او ښه خبره د اختر مندرا دا اگر انسان پر ځان باندې خیر وویني کپړې خیر شي یو کار وکړي یو ژوند وکړي د هغه د وجې څخه د بدن او کپړې دواړه خیر نه نو بیا هم الله جل جلاله په دغه انسان باندې صفایي فرض کړې بیا هم انسان غسل وکړي دغه غسل په طور دغه انسان په طور سنت و دغه انسان ته ثواب الله تعالی ورکوي وایي دا د غسل هغه بدن ته صفایي کېدو هغه اوله طریقه ده او دوم یو انسان ویده انسان چې څه کوي خوب کوي الله جل جلاله په قرآن پاک فرمایي چې ما د شپې ستا دپاره د حق پیدا کړی د انسان 360 هر جوړ هر رد هر نقطه کې انسان کې الله جل جلاله یې ده دا د شپې په خوب کې الله جل جلاله هر شي د جلال آرام دغه کوم الله جل جلاله په انسان کې کوم قوت دی کوم طاقت کوم نفس دی شیطان غلبور باندې راځي په انسان باندې غسل واړي انسان کپڑے مردار د انسان بدن مردار د سوای غسل واجب هغه سنت وي صفا بدن باندې ورته نور صفای وکړه یا د یو کارو یا د شی ورځ یا د شی اختر ورځ دا بیا دغه وځي چې ته د ځان په حال کې نه ولې پر تا باندې غسل واوښته د شپې په غلبه باندې راغلی دغه انسان په غسل په دغه انسان باندې غسل واجب اوس ډېر داسې انسانان چې هغه په ځان نه دي پوهېدلي سهار نه دي کړی د ورځې بعد کې ناوخته درس ورته ولګېږي چې د پرتوګ پر یوه حصه باندې هغه رکعت وي نقطه پرته وي هغه ځای کلک وي انسان د سوچ وي کوم په خوب کې وریاد شول چې واقعیتا یوازې ما یادي د شپې یوه دا رکعت له خوبه راووتلو له خوبه څخه ویښ شولم دغه انسان به دا خامخا غسل کوي او نوم به راځي او که انسان ته یو درک نه ورکولی دغه انسان یا د ډېرې کمزوري څخه ځینې وتلي یا دغه انسان هغه وجي دي دغه نطفه دا ګن دا په درې قسمه دي یو مني یو ودي یو مزي مني ودخل انسان په طاقت وبس یا له خوب په خوب جنوز یا انسان چې خپل کوروالا سره کوروالی کوي بیا جنوز دغه مني وایي په مني کې غسل فرض دی یو ودي انسان بیمار ہے تو استنجا کی چیز سری لگان دپا د احساس زندویش دا کیوں غسل نستا صرف دی اخفل او دست یو نزدیک
انسان په شهوت کې راځي، په طاقت کې راځي. یا انسان په خوب کې ویده وي، دغه دغه 100% یقین وي چې د شپې شیطان یې خطا کړی. زما خپل د ډېرې کمزوري له وجې زما دا مزې وتلي دي. په دغه کې صرف دغه پرتوګ دغه کپړې دغه حیثیې صفایي ده، په دغه انسان باندې اودس دی، غسل باندې نس. نو په دغه دوم قسم دغه دی چې انسان خطا شي، د شیطان غلبه ورباندې راشي. په دې کې به تمام عالم اسلام مسلمانان دپاره اذا قمتم فقمتم کې دغه دی مفسرین لیکي بیا به دغه انسان غسل وکړي، په دغه انسان بیا غسل واجب دی. دوم قسم درېیم بیا غسل فرض دی، خامخا به کې د انسان. امام مالک رحمه الله په نیز باندې دغه دوم قسم دغه نه چې واجب وو، هغه وایي واجب مقام د فرض دی. هغه وایي چې یو سنت دی یو فرض دی. هغه خوب هم بسترې دواړه غسل فرض دی. یو د جمعې لمونځ د اختر لمونځ دغه غسل دا سنت دی. امام صاحب رحمه الله په درې اندازې تقسیموي، د انسان پر سر په خلاص. او دا یقینا خبره هم ده واجب مقام دا فرض لري، خامخا به کې. او درېیم بیا دا دی چې انسان بسترې وي، د خپل کور حالات ته کوړی په دغه ټیم کې به انسان غسل فرض. غسل او دس طریقه په تفصیل کې راسي په جمعه باندې. غسل به څنګه الله جل جلاله پر انسان باندې جمعې لمونځ، عام لمونځ، روزه مبارکه، زکات او حج دا عبادت ورباندې فرض کړي. که کوم چا فرض ادا کړي هغه د الله نه غریب ته خلاص، د الله له عذاب خلاص. الله جل جلاله به جلا احسان ورباندې کوي. نعم یو انسان د الله یو فرض ورباندې نسته، نفل فرض نه دی او تهجد فرض نه دی، ساش فرض نه دی. دا خدای کوم منځونه دي که انسان وکړي الله جل جلاله خامخا لازم د انسان جزا وکړي، خیر او منفعت په دنیا کې. د غسل کې کوم هغه انسان باندې چې ورباندې واوړي په خوب کې یا د قربانۍ سره هغه فرض دی. هغه کوم انسان وکړي هغه غاړې خلاصي، که الله جل جلاله دا هغه شکر دا ورکول دا الله جل جلاله احسان دی. سنت غسل لکه ما چې په دوړو په شبانه وسی انسان غسل وي، یا د جمعې لمانځه یا د اختر لمانځه یا عام د څوک سنت غسل کوي، دا الله جل جلاله د لا یو انعام وکړي. نو مرتبه د سنتو تر فرض باندې اګي پرتا فرض پرتا باندې غاړې خلاصې د پرتا باندې نه کېو کوي. او بل محترم انسان غسل کول لپاره خواږه پیو دار کم دي کې په غسخانه باندې وښنه تعالی ګوټي په عاقبه لګېدې پای کې شي هم تر وګوټه کوي. اوس الحمدلله حالات بالکل برابر دي. غسخانه انسان ته ټول مخه وردا معلومه ده چې دا انسان چې غسل کوي کپڑے حلال دي چې دې دوباره کې کپڑے اغوي. دوم دا چې ځکه بلندېږي چې هغه ځای نجس نه مداخور نه سلف سجخانه کې نه سره لري. اته زم ځکه بازار خود په خپل مردار ده په یو صفان ده د غسخانه د نه ځان فرش پر هغه باندې خدای غسل وکړي. او بل محترم دوستان او بل لږ استعمالول دا هم په غسل کې سنت دی. او دوم په غسل کې تر ټولو مخکې انسان سنت طریقه دا ده چې انسان به اوله پرست طریقه باندې به چې هغه کم ګند وسوی پر ادبو باندې یا له نصر شاوخوا تر ټولو له مخه اوله دا صفایي کوي. بیا به شنې وکړي. بعضې مفسرین لیکلي وایي که چا هغه کې امتیاز وکړي الله ثواب وکړي. د غسل نه د ننه سم صفاس بیا به هغه به اودس کوي. څنګه اودس؟ هغه اودس چې کوم ما ورته ورمانځه ته کوو
لا او دا سبات بیا به دغه انسان دوباره په خپل باندې وګرځي په پځ باندې استنشاق بیا به هغه په ټول بدن باندې وګرځي دغه سنت طریقه ده یو انسان که غسل کولی او د خولو او د پزې منځنګ یې رسوله به ټول بدن پرېوځي د هغه بعضې طرف ته معلوم شولی چې زما خولو او پزه پاته په اخر کې هم دا انسان کولی شي فرض نه ده په غسل کې ترتیب فرض نه دی چې اوله په پزه پرېمځي خوله به پرېمځي بیا پزه پرېمځي بیا ټول بدن پرېمځي که دې وکړو اوله که دې وکړو سنت خبره ده ښه خبره بهتره خبره ده طریقه یې دغه ده او کله تا پاک کړې په اخر کې هم راګرځولی شي بیا دوباره صفا بدن باندې نور به کوئ دا اسراف د اوبو دی بیا الټه نور دا کار خرابوي په غسل کې خوله باندې اوبه غړغړ کول دا فرض دی پزه پرېمنځل دغه فرض دی او په ټول بدن باندې دا رقم اوبه ګرځول چې یو ویشته قدر ځای وچ پاتې دا فرض بیا محترم دوستان دغه غسلون درې طریقې چې جلا غسل او د غسل د کول د بدن به دا یو طریقه او تر ټولو زیات ثواب چې لري هغه دا سنت غسل اخ پر موتا باندې فرض غسل موتا به خامخا کو دا پر موتا باندې نه موتا هغه وجود کو در به الله جل موتا جلا ثواب ترمو دوستان غسل کې ډېر خاص ډېر زیات خیال بسات دا رقم چا د کپڑے په توګه مردار یا دا رقم ذکر نمیدو چې هغه ځای مردار چې هغه سات کیږي بیت بدن مردار دا هر شي خیال بساتو او محترم دوستان چې کوم انسان غسل کوي د غسل څخه مخکې که فرضي کو سنت وي وای دا انسان دغه نیت وکړي چې پاک پروردګار بدن مردار دا غسل کوم دا په دې خاطر چې دا پتا پر ما فرض کړ دي یا سنت دی د جمعې او د اختر منځ یا د غي صفای دا سنت غسل کوم پاک پروردګار زما بدن څومره لون چې پر ټول بدن باندې د جهنم اور حرام کې الله تعالی دعا کوي او دا څنګه ساتل دا غسل کې زموږ مخه دا به انتها اول به تر خبره او دا کوم خلک سم چې هغه په طاقت په ځواني کې وي او به چې یا چې کړي چې بدن باندې او بدويږي د غسل په اخر کې د دغه چې امتیاز کوي و بیا دا انسان دوباره په غسل په درمیان کې چې څنګه دی راوتلی بیا دوباره بیا او داس کې او داس ولر کوم څه مثلا د خولي او د مخ او د لاسو او د چوب څنګه او داس څنګه داس کې هغه داس تر مسلمان په غسل کې ډېر خیال ساتو حد نه زیات خیال بساتو واخپل کورانا خپل مرجانا خپل خلني دا غوږه په عالم کو اکثر هغه غره مردار بدن باندې ګرځي په دې وجه کور کې برکت ده په دې وجه کور کې دنیا په دې وجه په خپل باندې اتفاق ده په دې وجه باندې الله جل جلاله مشتاق تمام عالم اسلام مسلمانان د قرب په نظر ګوري کله یوم عذاب کله یوم قسم مرض کله کمزه کله یو رقم پریشانی المسلمان دې کله پریشانی نه د غیظ ورتنګي وخير دغه کاتنو لکه د حق کاتنو لکه المسلمان بقيت فيه مدام مدار کوم یو بقيت عندك بقيت فيه لازم ټول اعمال یو بل ته ګوتو بنسم نسو یو بل ته بلاغ نسم نسو دا نو پلاني باچا له وي پلاني ګدال وي پلاني فقير له وي ټول من اعمال کوم غسل سمسي کوم اودس سمسي کوم من سمسي روزه سمسي زکات سمسي حج سمسي ان شاء الله الرحمن دمځي پر سر تر ما او تا غټه پرشتنی تر ما او تا سکون سره الله جل جلاله تعالی رحمه فکر نسکه دعا ولا والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين يا الله اللهم اعز الاسلام والمسلمين كفر واليهود والنصارى لا سمر على الاسلام والمسلمين طول من دخل رحمه الله امين سمر على الاسلام والمسلمين من يوم كثير باخر طول قبرنا امين دي قبرنا طول جنة الله عز وجل امين مش ده مجد پر حال باندې راته مزمن خصوصي فضل رحمه کرامت تمام امت پیغمبر علیه الصلاه والسلام صراط مستقیم تمام امت پیغمبر علیه الصلاه والسلام شفاعت پیغمبر نصیب تمام امت نبی علیه الصلاه والسلام رسول الله فاطمه قحم زرم فضل رحمه الرحمن الرحيم ذاته فضل رحمه كرم شفقت المرضاني فنزل من فضله يا سمر اعمالي
لا يعدد سمد وتادك وبابك وقال له تعيبا ندلكم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا الصفايات من جميع الخيرات وكل حياة وبعد إنك على كل شيء قدير. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه آمين يا رب العالمين برحمتك.